صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خوش قسمتی دا ده چې زه به نن د طالب علمانو سره خبره کوم. طالب علمان چې دی به زده کړه کوي. اسکول کې والک نالایق او کنه نقل په چل نه پوهېدو، استاد صاحب ورله نقل ورکول غوښته خو هلته کیمرې لګېدلې. سوال دا راغلی و په پرچه کې چې کوئی سے 3 پیغمبروں کے نام لیکے. اوس دا استاد صاحب د خپل دی نو دی وایي چېرې ما ورته وویلې خو ویلې غوته شي نه. د هغه د ماماګانو نه نومونه و، هغه ورته یې لکه اپنے 3 ماموں کے نام لیکو، د خپل ماماګانو نومونه ولیکئ. د هغې د یو ماما نوم و ابراهیم، د بل نه نوم و یحیی، او د بل نه نوم و موسی. خو هغه ورته وښو ماما وې او بل ته یې میخو ماما وې او بل ته یې کراچۍ ماما وې. د هغه دومره نالایق و چې هغه په هغې پیپر کې ولیکل کراچۍ ماما، وښو ماما او میخه ماما. هغه به میخې ساتلې. دې ته وایي د هوښیار او د نه. یو بله زنانه ده عبدالله ابن مبارک، یو ښکلی جلیل القدر نیک انسان دی. نو په لارې روان دی، حج نه راځي، نو یو زنانه ورته میلاو شو، یا د خپلې قافلې نه ورکه شوې ده. نو دی دې زنانه ته وایي ته ولې؟ نو هغه ورته وایي چې من یضلل الله فلا هادی له. په قرآن په الفاظو کې ورله جواب ورکوي، ځکه دا اوس قابله ده. دا ورته شوکوي چې زه ورکه شوې یم. وایي ښه. نو هغه ورته وایي څو ورځې دې دلته وشوې؟ نو هغه ورته وایي 3 لیال سویه. قرآن حواله ول ورکوي لکه 3 شپې مې دلته وشوې. نو هغه ورته وایي عبدالله ابن مبارک چېرې که زه ستا امداد وکړم نو ته زما امداد قبلی چې زه د خپله اوښه درکړم، ته پې سوره شي زما سره، زه به دې بوځم هلته. نو هغه ورته په جواب کې وایي چې چا چې د خیر کار وکړو یجزه به، الله به ورله د هغې جزا ورکړي. نجوبو مې ځه. وایي چې ما هغه په دغه باندې کېنوله که نه، نو هغه اوښه وترېده. نو هغې وی چې ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. په قرآن کې ما ته راووي چې یاره دا ستا د خپلو لاس ته وجه نو شو. بهرحال چې ما بوتله. اوس د هوښیار او د قمقل دی سکول دی هلک ته وګوره چې دی نه پوهېږي، دی ورته وښو ماما وایي. او دا عبدالله ابن مبارک وایي دغه قافله ده او په دې کې ستا څوک دي زه ورته آواز وکړم. نو هغه ورته وایي چې ان ابراهیم لأواه حلیم. او بل آیات ورته وایي چې ولقد آتینا موسی الکتاب. او بل آیات ورته وایي یا یحیی خذ الکتاب بقوه. ان 3 واړه نومونه ورته په قرآن کې ویلي. نو هغه ورته یې لکه یحیی، یې لکه ابراهیم او یې لکه موسی، جو 3 واړه راپاسېدل رالل. نو د هوښیار او د ناپوه دومره فرق چې هغه یې وښو ماما او میخو ماما. نو دی وجه نه الحمدلله چې تاسو وښو ماما میخو ماما والا نه یې، تاسو به خبره ذهن ته پرېوځي. او زما به دا کوشش چې زه ستاسو په ټرمینالوجي کې ستاسو ته خبره وکړم. وی چې دا 3 دغه دي دانغري، هغه 3 پیلرز دي. دا موږ چې پوخان غری جوړاو که نه، په هغې به 3 پیلرز وو. دغه د اوسپنې انغری به د اسلام هم 3 پیلرز دي. زما به ډېره خوشقسمتي دی چې زه د دې ځای نظم چې تاسو ډېرې نوې خبرې زده کړي. یو پیلر دی ایمان بالله چې په خدای دی ایمانی. دویم پیلر دی شریک به وایو. دویم پیلر دی ایمان بالرسالت چې په پیغمبر دی ایمانی. او دریم پیلر دی ایمان بالآخرت چې په آخرت غمی ده سره. دې 3 ته ایمانیات ثلاثه وایي. دا 3 ایمانونه دي. خو په دې کې که تاسو ټولو له به درځي او څه به زه هم څه به تاسو امنت بالله به راسره وایي، نو تاسو زه هم امنت بالله ورپسې څه دی زنده‌باد، ورپسې وکتبه، ورپسې ورسوله. تاسو په سکول کې بریکټ ویلې، بریکټ کولاو
وملائکته وکتبه ورسله بریکټ بند. دا درې وړه چې دي دا کمپوننټس دي د رسالت. وحی چې دا د ملایکې راوړي نو ملائکته د وحی ریکارډ چې دی هغې ته کتاب وي نو وکتبه وحی په چا راځي په رسول راځي نو ورسله. ته ویلی شي چې ایمان بالرسالت دومره ضروري دی چې موږ کوم آمنت بالله وایو که موږ لکه پلاني له آمنت بالله نه ورځي نو په هغې کې آمنت بالله نه پس آمنت بالرسالت دی ورپسې دی والیوم الاخر ولقدر خیره بیا ورستی دی. نو ایمان بالرسالت په رسالت باندې ایمان راوړل دا دومره ضروري دی چې په آمنت بالله کې نمبر 2 د دې پوزیشن دی او د دې 3 کمپوننټ دي ایمان بالملائکه ایمان بالرسول او ایمان بالکتب. ملائکه پلس کتب پلس رسول دا 3 وړه چې جمع کې دي ته ایمان بالرسالت وایي. ولې ملائکې وحی راوړي د وحی ریکارډ کتاب دی او کتاب نازلیږي په پیغمبر باندې. دا ډیر ضروری دی. دیو جنا چې زمونږ پر مشرانو کې چې هوښیار کم خلق تیر شوی یو مولانا مودودي یو علامه اقبال دا پوخا خلقو کې ډیر زیات هوښیار او علمی خلقو. علامه اقبال ته چې ته ګوري ته به حیران شي. او دا علامه اقبال دغه رضا کړو قائد اعظم د پاکستان د ماته چې نن په پاکستان کې اوسون دا د علامه اقبال د فکر او د قائد اعظم د محنت برکت ته. نو علامه اقبال په خپل شعرونو کې ویلي از رسالت ګوره از رسالت در جهان تکوین ما. رسالت چې دی د هغې د برکته په جهان کې موږ یو. تاسو به لیدلی دا کومه پایه چې ده که نه هلته رکشې ولاړې دي د دې پایې دا کومه اوسپنه چې وي دا پایه چې تجګیر چاپېره ګرځي دې ته څه وایي؟ څه اکسل خو ته نه وایي ریم نه دا چې ګرځي چاپېره ته دې ته ریم وایي اکسل به وایي غالبا. د اکسل نه غیر چاپېره چې څنګه پایه ګرځي داسې امت چې دی دا د رسالت نه غیر چاپېره ګرځي. چې تا ته د رسالت د اهمیت پته ولګي از رسالت در جهان تکوین ما او از رسالت دین ما آیین ما. ستا آیین او ستا قانون چې جوړیږي د رسالت نه غیر چاپېره ګرځي. نو رسالت ډیر زیات ضروري دی. نو د رسالت باندې بزان پوه کوو ځکه تاسو ټول چې دلته موږ ناست یو که نه دا اکثر سټوډنټان دي دا د اسلامي جمعیت طلبه پروګرام دی. د الله تعالی په احساناتو کې 2 احسانونه به منئ. یو لکه فرض موږ دنیا ته راتلو نو خدای پاک زموږ سره یو خدا کړو چې اکسیجن یې مخکې را لېږلی. د اکسیجن یو ټنټ دی د اسمانه پورې تقریبا 45 کیلومتر یا 45 میل. د هغې نه پس بیا هغه خلا شروع کیږي. نو اکسیجن موږ ته ضرورت نو الله اکسیجن مخکې نه را لېږلی. دې نه پس چې کله موږ راتلو نو 2 پوزې 2 سوري را کړو نو په دې موږ اکسیجن انټر کاو. نو بیا موږ له ټریکیا او برانکس ان 2 دغه جوړ کړو لنګز هغې کې موږ بیا اکسیجن راخکو. دا ټول خیر سره کړو خو د دې ټولو خونه د دې خو ذکر الله نه دی کړی. الله چې په قرآن کې د کم خو ذکر ډیر کړی خو تخکاری هغه څه دی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. خدای د باندې لوی احسان کړی چې پیغمبر یې درلېږلی منکم ستاسو نه. نو په موږ باندې چې موږ ځان ته رایاد کو موږ ټول د خدای پاک شکر ادا کوو چې موږ د رسول الله په امت کې یو. دا ډیره غټه خبره ده. لقد من الله علی المؤمنین. نو په موږ باندې الله پکار چې اکسیجن اسبادلې وي ثم السبیل یسره چې زنانه بچی کیږي څومره ګران کاری خو الله وی ماره ته آسان کړو چې هغه را باندې اثبات کړی وي. په موږ باندې دا کړی چې تاسو ته ما اوبه درکړي دي د یو شي ذکر یې ونه کړو صرف د دې ذکر یې وکړو چې ما انسانانو له پیغمبر لیږلی دی او هغه پیغمبر د دین دی یتلو علیهم آیاته چې ورته زما آیاتونه. نو دا به منو چې په موږ باندې الله لوی احسان څه دی دا راسره تاسو وایئ رسول الله دی. ٹھیک شو. اوس په کالجونه په یونیورسټۍ کې چې کم خلق سبق وی نو د مولانو او د امیانو د نیکانو او د بدانو ټولو دا رای ده په دې کې اتفاق دی چې اسلامي جمعیت طلبه د الله تعالی لوی رحمت دی. د دې وجه نه مخالفین موافقین خپلو بچو ته وایي چې تاسو په هاسټل کې یا په کالج کې نو جمعیت والا ته نږدې شئ چې چرسیان نه شئ نشیان نه شئ. یو نشه ده یو تماشه ده نو چې تماشبین نشئ او نشیان نشئ. نو ته ویلی شئ چې په کالجونو په یونیورسټو کې د خدای په احسانونو کې غټ احسان څوک دی اسلامي جمعیت طلبه. نو په دې به د خدای شکر ادا کوو. زده کړه ډیره ضروري ده
ګوره موږ له چې انسان کې په حیوان کې څه فرق دی. حیوان چې بچی راوړي تاسو پیسکورې لیدلی د بیزې دی بچي ته پیسکورې وایي دې لا پیدا شوی نه چې پاسېدلی ټوپونه وایي نو ستانه تکړه شو چې ستانه او د انسان بچی هغه د 2 کالو پورې د پاسېدو نه نو د انسان بچی په پیسکوري باندې کمزوری شو فزیکلی سپیکینګ د فزیک په لحاظ سره د میخې مقابله ته په ښکرو کې کولی شي د هغې 2 ښکري دا وله خدای ځکه ورکړي چې هغې له عقل او علم نه دی ورکړی نو په دې ښکرو ځان بچ کوه نو ګډې او بیزې لی د پاسه دومره ویښته پې کړي چې که په جمې کې بار پاتې شي نو خیر دی او ته خو به راپېږې ځکه ستا خو نری سرمن ده او بعضې لی نوکونه دومره ورکړي نوک د چای د دې دغی د پیشو او د سپي به مي پنجه چې ورته وایي هغه تا نوکارې کولی شي ته بل څوک نه شي نوکارې کولی د اس یو لتې ته ترې ټینګي نه او که ته منډه وخېن د مار سره چا منډه والې او د شپې هغه پیشو ییني او مار چې دی هغه ته پته لګي چې منګک کم ځای دی او ښکار کم ځای دی هغه د سمیل د هغه دومره زورور دی نو په فزیک کې ته هغو سره مقابله نشي کولی خو ته څه کې سره مقابله کولی شي. والله اخرجکم من بطون امهاتکم خدای د میندو نه راویستی تاسو موږ ټول د میندو د خېټو نه راوتي یو دا وی لا تعلمون شیئا تاسو د ټولو نه غټ جاهلان وئ سب سے زیادہ جاہل انسان کا بچہ ہوتا ہے ځکه چې د چرګې هغه چرګوړی نه هم چې د هګۍ نه راوځي نو بس اواز شروع کې ورمنډه کي او هغه د کټې نه هغه هم ورځي غولانځه ورته معلوم وي نو هغه هم په میخه باندې ورځي او دا انسان چې د ریش نه خبر خو تا ته وجعل لکم السمع والابصار والافئده لرننګ ټولز دی ته وایي ما 3 څیزونه درکړي دا لرننګ ټولز دي. نمبر 1 سره غوږ په غوږ به موږ څه کوو دا راته تاسو وایئ فاسمعو غوږ به کوو دې وجې نه تاسو به دلته تقریر ته غوږ دی مولوي صاحب چې کله تلاوت کوي هغې ته به هم غوږ دی په کلاس کې چې ټیچر پړهایي کوي هم به غوږ دی اکو غوږ نګ دی نو اخري انجام به صحیح تبارک الذي چاله ورځي که نه ورګورئ څه به زه هم سره تاسو وایم قالو لو كنا نسمعو او نعقلو ما كنا فی اصحاب السعیر کو مونږ غوږ خیوې په کلاس کې نو مونږ به ولې دوزخ ته راتلو چې ته خبرې کوې او استاد پړهایي کوي نو ته خو غوږ نه ږدې که نه اکه ستا سره موبایل وي او په هغې کې ګوتې وښې او مولوي صاحب تقریر کوي نو خو غوږ نه ږدې که نه نو چې غوږ نه ږدې ته خبرې هغه سړی څه چل کوي هغه سړی استاد په څه ولي دا راته تاسو وایي په چاک په چاکې ولي که نه دا په چاک دی ولي ځکه چې دی غوږ نه ږدي نو دا شیطانی نظام رحمانی نظام دا پیرلل را روان دي نو هغه هلک چې هغه غوږ دی هغه انټیلیجنټ دي هغه نوټس اخلي هغه سبق ته غوږ دی او هغه هلک چې هغه انټیلیجنټ نه وي نو هغه د شانه استاد په چاک باندې ولي ټول کلاس ته تنګي دا هلک بیا بله ورځ فیلي دا بیا بله ورځ کلنډري نو په ګاډي کې کلنډري نو څوک ورته وایي چې هلکه ته خو په سکول کې نه وې نو هغه په آکسفورډ کې وې نو هغه ورته په جواب کې وایي یاره موږ به چاکونه ویشتل موږ غوږ نه یخې نو غوږ به ږدې چې زده کې ځکه چې دغه له د منظري له یا شعر له خدای پاک غار الریډي جوړ کړی او تا له نه جوړ کړی تا ته څه وایي تم نے گر خود بنانا ہے ځان له په خپله کور جوړی انجینیرینګ والا دومره ترقي وکړه سیول انجینیرینګ چې دومره ښکلي ښکلي کورونه جوړ کړل دومره ښکلي ښکلي انډرګراونډ جوړ کړل دا بیزه ځان نه نشي جوړولی ځکه انسان ته خدای وی چې ځان له به کور په خپله جوړی دې انسان ته خدای پاک وی چې ځان له به پیراسټامول په خپله ایجاد کړي چې په سر دې دړي نو تا به پیراسټامول ایجاد کړي پیراسټامول په مفتو کې نه دی ایجاد شوي چا به ځان کړولی نو بیا ورته ویلي وو چې ته به د ځمکې نه چې په دې ګاډو کې اچو دې ته څه وایي وایه راته پېټرول نو پېټرول به ته په خپله ایجاد کې نو دا ګاډی چې په کومه شي ګرځي دې ته څه وایي پیا نو 3 پی نه شو پخوا پیپل پارټۍ ته موږ پی وې اوس دې ته پی وایه ستا پېټرول ستا پیراسټامول ابل مې راته څه ووایي پایا دا پی د محنت نتیجه د چا ایجاد کړي د دې پایې برکتو چې زه مازدیګر را روان شوم ماستن دلته یم انشاءالله کو بیا تلم نظر به لاړ شم دا د پایې برکت دی جمع پېټرول برکت دی زما په سر دړو ما څه وخوړو پیراسټامول دې وجې نه ته به علم زده کې کوشش به کې نو از رسالت دین ما
ایمان ما، از رسالت دین ما، آیین ما. نو سوی چې کم خلق سبق نزده کوي دا تن بی روح ته. تاسو خبره اقبال سوی تن بی روح سے بیزار ہے حق. په کم سړی کې چې روح نه کنه حرکت نه الله ته خبره ولی که خدای زنده زندون کا خدا ہے. خدای په خپل ژوندې دی نو ژوندي خلق خوخي نو ژوندي به تعالی چې ته په دغه وکې کانفرنس وکې د ختم نبوت په باره کې نو ما تا ته وی چې رسالت ما تعالی ډیر ضروری دی. ګوره یو د نور رڼا یو د سپمای مخکې سوره پیغمبران راغلو تاسو ته به تعداد معلومه سي اپراکسیمیټ راته وای 1,24,000 دا د زیات تعداد مونږ وایو. حالانکه لکل قوم حاد هر کلی ته پیغمبر تللی دی. نو چې سوره کلی به پوخا خو انټرنیټ نو کنه پورا پوخا خو یو پی ایس نو کنه او پوخا خو د فیسبوک هم نو او پوخا ټلیفون هم نو او اخبارونه هم نو هر کلی ته په خپل نه ځي گش پکې کنه. نو الله وی هر کلی ته مې پیغمبر لېږلی نو چې سوره کلی دي دوره پیغمبران راغلي خو د ټولو پیغمبرانو د رڼا داسې ولکه رسپمۍ رڼا چی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی د هغه رڼا داسې ولکه د نور رڼا چی. دومره فرق دی. دا ولې دا ځکه چې انسانیت لاول پاتنا کې و. پاتنا کې ته پیژنې موږ به څه وې دو دونے او دو چارې دا به هم وې که نه 1 دوڼه دوڼه 2 دوڼې 4. نو انسانیت هم اول 1 دوڼه دوڼه اول چې د آدم علیه السلام یو زوی ولګېد او بل زوی ووجو نو هغه له بیا د خښولو چل څه نه ورته راشه چې زه درته ایکسکیویټر اوس وښیم چې څومره د له خښئ. دا ولې انسانیت ترقي نه وه کړې نو هغه له د روړ دغه چل نه ورته. نو هلته سمپل دینونه راغلي وو ساده چې کله انسانیت ترقه وکړه نو انسانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې چې کوم هوښیار خلق پیدا شوی د هغې کې یو نوم ظالم بل به را تاسو وایه یو سقرات دی بل څه شی دی ارسطو دی زنده آباد. ارسټاټل سقرات بقرات یو بل یو نوم هم دی پکې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې دنیا ته راغلي وو. اوس هم فلسفه چې څوک فلسفیان دي هغوی د هغوی حوالې ورکوي. د دوره هوښیارو خلقو مقابله رسول الله په قرآن باندې کړې وه ځکه قرآن مهذب کتاب و قرآن مضبوط کتاب و. په قرآن کې هر څه داسې و چې ساینټیفیک و. اوس ګوره ډاکټر صاحب تللی دی تاسو ته شاه فیصل به یاد یا نه شاه فیصل دی لو بخیدا د سعودي بادشاه دی د هغه علاج له تللی دی ډاکټر وارس بوکای څه نوم یې واغستو دا د فرانس نه تللی دی. د په ریاض کې په هوټل کې سټې ده او هلته کې چې کله شاه فیصل رحمت الله دې پې رحم وکړي ډېر ښه سړی و هغه کله فارغ شي نو ده ته به کال راشي نو دی به بیا لاړ شي دی ورته په هوټل کې انتظار کوي چېرته تللی هم نه شي او د فرانس نه راغلی نو چې سړی وزګاري په المارۍ کې ګوتې وخي په هغې کې کتاب وي نو څه چل به ورسره کوي دا راته ووایې ګوري وایي که نه. نو د ریاض په هوټل په المارۍ کې څه قرآن پکې پروت و او هغه د فرانسیسي یا د انګلیش ترجمه وه. نو ډاکټر صاحب چې هغه وکتو نو اریان شو په هغې کې دا آیاتونه اوس ما ته غوږ کېدی دا ګوره ساینټیفک ډاکټر صاحب دی دا د دې زمانې دی او قرآن 1500 سال پهله نازل شوی دی خو الفاظ یې څه دي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. انسان ما د خټې نه پیدا کړی دی ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین بیا مې د مور په خېټه کې په یو مضبوط ځای کې ولا ځای ورکړی دی. ثم خلقنا النطفة علقة نو بیا مې د څاڅکي نه ټوکړه رخ کړې ده نو فخلقنا العلقة مضغة نو بیا مې د دغې ټوکړې نه بیا کرچې رخ کړی دی نو فخلقنا المضغة عظاما نو بیا مې د کرچې نه هډوکی رخ کړی دی نو فکسونا العظام لحما نو ما بیا د هډوکي ته غوښه یعنې مسل مې ورته ورشولي. ډاکټر صاحب هو هیز ریټن اټ وی دا کتاب چا لیکلی ناغبل کس دی محمد نو هغه خو ډاکټر وی دا څومره موده پخوانی تېر شوی وی 1500 سال یا 1400 سال نو هغه ورځو کې خو نه مایکروسکوپ و نه سرجري وه نه ډایسیکشن و چې دا هغه ته څنګه پته لګېده د دې نه پته لګي چې دا د الله کتاب دی انسان داسې کتاب نشي لیکلی. خو تا ته چې کوم پیغمبر راغی د هغه سره کتاب څه دی کامل دی اب هغه په خپله کامل دی. نو د خپل پیغمبر 2 صفتونو په ذهن کې ساتو د هغې نه به یو نتیجه راوځي. نمبر 1 کاملیت نمبر 2 جامعیت. ما 2 ټکي وي یو کاملیت بل لا سره تاسو وایه. اوس وی دا څه ته وایي وی کامل دې ته وایي چې د ا نه د زی پورې پکې هر څه
په انګلیش کې دا زیډ ته دا خلک اوس زی وایي A to Z. وی څنګه وی د ټول نه اوچت مکان په دې ځمکه باندې چې دی ای ته څه وایي چې خدای ته ډېر نږدې بیت الله زنده باد. بیت الله شو که نه ای شو دا ای کا د ټولو نه خراب مکان چې هغې نه سړي له کرکه ورځي ای ته څه وایي بیت زنده باد. هغه دین چې هغې تا ته د بیت الله نه د بیت الخلا پورې ټولې طریقې ښولې د A to Z نه شو. یهودي پر رسول الله اعتراض وکړو صحابي ته وایي ستاسو عجیبه پیغمبر دی تاسو سره متیازو چل ښیي. هغه یو زمونږ داسې پیغمبر دی چې موږ ته د استنجا چل ښیي موږ ته د اودس هم چل ښیي. د اودس ورته موږ وایو دا دی آب دست آب اوبو ته وایي په لاسو چې وباړی استنجا آب دست وی زمونږ داسې پیغمبر دی. نو A to Z چې تا ته وښیي دې ته څه وایي کاملیت. بل جامعیت دې ته وایي چې سیکشن آف لایف د زندګۍ په سیکشنو کې چې څومره خلق دی هغه ټول ډیوټۍ هغه کړي دي یا به ته آزاد یا به په قید کې یا به ته افسر یا به ته ماتحت یا به ته پلار یا به ته زوی یا به ته نوکر یا به ته نایک. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول کارونه کړي. کله چې غریبونو بیزی سره وله کله چې په جیل کې نو شاه ابي طالب کې او کله چې بادشاه نو بیا د مکې فاتحو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سیکشن مطابق تا ته ګایډ لاین درکړي دي. نو جامع هم دی او بل سموي کامل هم دی. نو چې کامل او جامعي نو بیا بل پیغمبر ته ضرورت نشته. نو څه دی خاتم النبیین دی. ځکه دا ګیلاس زما د اوبو ډک دی چې ته په دې کې نورې اوبه چنچل به وشي تویږي به نو ما بلون کې خدا خو اوبه دي دا خو دوره نقصان نه دی او کوچی دی راته پکې واچاو جو بیا به مې وسیځي یا به راله جامې څخه کې د هغې نه بیا نه ځي. نو چې کله نبوت کامل شو او کله نبوت جامع شو نو خاتم النبیین د هغې اټومیټک ریزلټ شو. ځکه کو بل پیغمبر ته راولې نو څه راولې کامل دپاره یو آیات نیم زه وایم نیم به راسو تاسو وایې الیوم اکملت لکم زنده باد. کامل یې کون چې کامل یې کو نو کامل خلو شو. ابل سوی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله ورپسې د وې خاتم النبیین. نو هغه وی چې دا خو ختم ځکه شو چې کوم مسله وه هغه کمپلیټ کړه نو ته سره راځي نیغ نیغ کېږي. نو مولانا مودودي په تفهیم القرآن کې په صورت احزاب کې یو حاشیه لیکلې ده او هغې سپیشل سپلیمنټ دی د هغې هغه دا لیکلي چې دا راته ووایه چې پیغمبر راځي نو یا خو به ګوره چې څوک راځي نه علم ال وی زه دلته راتلمه دې ملګري مخکې ما ته وویې چېرې ډاکټر صاحب راغلی دی او دی به خبرې کوي جو تاسو ته پته ډاکټر صاحب راغلی نو چې رسول الله دنیا ته راتو نو تاسو خبرې په سټیج باندې چا وینا کړې وه چې رسول الله به راځي زه نیم وایم شاید تاسو ته راځي وبشرکم برسول یأتي من بعدي اسمه احمد. ګوره سټیج سیکرټري فرایض چا انجام کړو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ہوئی دنیا کی سٹیج پر ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام کیا ہوگا ګوره وی د احمد دا نوم نه دی د دې د مانځه سره ډېر مشابهت دی. په مانځه کې لاول موږ څه یو مونځ چې کوو نو څه کوو وړومبی چې نیغ یو هغې ته څه وایي قیام ته ولاړ وی نو د الف ولاړ نه وي ښه بیا څه کوو رکو که نه دا هی چې ده تاسو هی ته وګورئ ځان ته رایاده کوئ نو هی د رکو په شان نه ده نو بیا څه کوو سجده نو دا میم د سجدې په شان نه دی نو بیا څنګه کینو قاعده د دال په شان نه ده. ګوره د احمد په نوم کې اسمه احمد نو هغه موږ ته ووایي چې پیغمبر به راځي نو که دا پیغمبر چې راشي دا خو مصیبت شو یا به یې منې نو که پیغمبر نه یې ته ومنو نو ته څه شوې کافر شوې. اکو پیغمبر یي او ته یې ونه منې نو بیا کافر شوې. نو خدای پاک د خلقو سره څه دشمني وه چې بل پیغمبر به راځي په قرآن کې داسې نه وی چې رسول الله ته ویلی چې بل به راپسې راځي. هلته خو عیسی علیه السلام ووی تاسو بعد عیسی علیه السلام رسول الله منځ کې څومره سپیس و لکه ټایم څومره 600 سال دې ته فترة الوحی وی ځکه اوس سره 2000 دا بل سره تاسو وایي 24 دی دا عیسی علیه السلام دی او زمونږ دا دغه دی 1446 دی نو 6 کاله شو کنه دا 600 سال شو.
نو 600 سال کې پیغمبر نو راغلی نو کله چې عیسی علیه السلام وینا کوله نو رسول الله به هم کړې وه که نه. دویم دا چې کله پیغمبر راشي او دروغجني او زه یې ومنم نو بیا کافر کېږم او خدا نه خواسته که رښتینی نو خدای پاک په ما پسې راغستی دی چې صرف ما یا کافر کړي په ازمایش کې مې کې خوند خو پکې نشته مصیبت پی که نه. دې وجې نه دې مصیبت نه موږ الله بچ کړي یو او موږ ته ویلي چې دا اخري پیغمبر دی بل پیغمبر نشي راته. تاسو کې شهاب شته که نه راغلی؟ شهاب عالم پکې نه و؟ شهاب عالم له خدای اجر ورکړي په ټلیفون ماته ډېره حساسه مسله ده. د ختم نبوت مسله حساسه ځکه ده چې امام ابو حنیفه غونتې شخصیت موږ حنفي مذهب یو امام ابو حنیفه د ډېر غټ سړی و د هغه د فتوې ته چې وګورې او د شهاب هغې خبرې ته وګورې نو ګوره امام ابو حنیفه وی چې کوم سړي تا ته ووی چې زه د پیغمبر نه پس پیغمبر یم او تا ورته وي چې دلیل پیش کا نو ته به کافر شي. دا دومره حساسه مسله ده. لکه چې تا ته وي چې زه پیغمبر یم نو څه به تې وباسې ټق به تې وباسې چې دا څه ګډې وډې وایي دا خوله دله ماته کم نو حساسه شوه که نه. ته ورته ما ته دلیل راکا مطلب ولې ستا پې شک دی چې ته دې دلیل غواړې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی بل دا پیغمبر خاتم النبیین دی رسول الله وی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی نو چې هغه ما ته داسې وایي او هغه داسې وایي ستا پکې څه کار دی؟ او بل دا ده چې رسول الله وی سیکونو 30 کذابون 30 کسان به دروغجن راپاسي او وی به چې زه پیغمبر یم نو هغه مخکې پیشنګویي کړې وه. نو د حضرت په زمانه کې دا 3 کسه ډېر بدقسمته او دا به یاد ساتئ یو 3 بدقسمته 3 خوش قسمته 3 بدقسمته یو مسلمه دا مسلمه د یو قبیلې مشر دی د دې نه د قوم پرستۍ دا پته لګي او هغه چې وي چې زه پیغمبر یم رسول الله ته خط ولیږو وی زه پیغمبر یم رسول الله ابوبکر صدیق خبر شو هغه مسلمه خلاف جهاد به اوس کوي او د مسلمه سره تاسو خبره 16 کسانو مونږ چې چا سره کسان ډیری دی په حق د عمران خان سره کسان ډیر دي نو دی به په حق نو پوخا د بټو سره ډیرو جو هغه به په حق جو بیا د نواز شریف سره ډیرو جو هغه به په حق د مسلمه سره کسان چې په فوج کې 70,000 کسانو او ابوبکر صدیق سره 13,000 سره فرق شو 70,000 کسان. دیو جن پته لګي چې چا سره اکثریتي دا ضروري نه ده چې دا په حق ځکه مسلمه سره 70 نو اداره چا په مقابله کې هغه ابوبکر صدیق چې رسول الله سره ملګری او چې ټول امت اعمال په یو طرف کې او بکر صدیق بل ځای کې بکر صدیق اعمال به ډیری لیکن هلته 13,000 د سره فوجیان دي دغه سره 70,000 دي. دې نه پته لګي چې اکثریت د دې دلیل نه دی چې د دې سړی د ډیرو خلقو خوښ دی دې ګینې ټیک دی ځکه مسلمه ټیک نه و او هغه مسلمه زه تاسو ته یو بل ناشنا خبره یو سړی دی مسلمه ملګری دی دا بل کس چې دی دا د ابوبکر صدیق ملګری دی دی سره د شپې میلاو شو هلکه ته پلانې نه وې یم وی ته چې مدینې ته راغلی وې او رسول الله د اکوموډیشن درکړی او موږ به سره وو ته هغه نه وې یم وی ستا دا خیال نه دی چې دا رسول الله په حق پیغمبر دی مسلمه دروغجن دی هغه وی دا مې کلک یقین دی چې رسول الله په حق دی مسلمه غلط دی نو بیا ولې وی د خپلې قبیلې دروغجن مې د بلې قبیلې د رښتینې نه زیات خوښ دی. دا د هغې وخت د صحابو خبرې دي. نو چې یو سړی په قوم پرستۍ کې دومره لاړ شي لکه بعضې خلک وایي که نه وایي هر ناروا چې کوي خو زما لیډر دی په هغې وخت کې دا وی د دې وجې نه موږ ته پته ولګېده چې ابوبکر صدیق غوندې سړی د هغې خلاف جهاد کوي او تاسو ته ما تعداد اداره ته بس صرف لږ ووایه د مسلمانانو تعداد څومره 13,000 او د کفارو تعداد د دغې مرتدینو 70,000 و هغې سره چې جنگ وکړو نو شهیدان پکې سوره شو ګوره قلي صحابه شهیدان شو ځکه په دې موږ کمپرومایز نه کوو کو فرض کا غټ ججي که غټ جرنیلي که غټ لیډري خو چې ما ته وایي چې بل پیغمبر شته نو زه یې نه معاف کوم ولې چې دلته ابوبکر صدیق هغه نه معاف کړی نو صحابه 1200 شهیدان شو سوره د 1200 صحابه چې ته شهیدان کې د بدر نه د رسول الله د اخیره پورې یمامې د جنګ پورې د ټولو صحابه او شهادت دا فکرز به یادوي ځکه تاسو هلکان یې هلکانو ته یادي ټول صحابه چې شهیدان شوي دا 259 259 نو په یو جنگ کې 1200 او په دغه ټولو جنګونو کې احد راواله بدر راواله خیبر راواله نو چې د کوم مقصد دپاره صحابه 1200 کسان شهیدان شوي اب ما تا څنګه پرېږدو دې وجې نه موږ یې نه پرېږدو. کوم سړی وي چې زه دغه یم
زه پیغمبر ما یا د دنه پس بل پیغمبر راتلی شي دا مرتد دی د مرتد سزا څه ده قتل دی یوه دویم نمبر سزا د مرتد دا ده چې کفر کرده سره ستا جنگ شي او هغه ته ونیسې نو دا به د یو خو د خپلو کسانو په آپس کې جنګي یو د کافرو سره جنګي نو دغه هلکان به یې غلامان به او جینکۍ به سیده راته ووهې وینځې به نو په دغه جنگ کې چې ابوبکر صدیق ورسره کړی په هغې کې هغو شکست وموندو ابوبکر صدیق ګروپ چې دی مسلمانانو فتح ومونده د هغو نه کسان ونیول هغه یې څه کړل غلامان کړل او هغه یې وینځې کړې هغه جینکۍ چې کله غلامان چې دا د دې ثبوت دی چې دا مرتد و ځکه یې ورسره دا چلو کو یوه ښځه پکې وه ډېره عجیبه هغه د حضرت علي رضی الله عنه په حصه کې ورسېده حضرت علي رضی الله عنه د وینځې سره نکاح جایز وي حضرت علي رضی الله عنه سره نکاح وکړو د دې حنفیه نوم و نو د هغې قبیلې نوم حنفیه و نو هغه له خدای زوی ورکړو د هغه نه نوم و محمد بن علي خو د هغې حنفیه د وجې نه په تاریخ کې د هغه نوم دی محمد بن حنفیه او هغه یو ګریټ مین و دا زمونږ سره یو دلیل دی چې څوک ووایي چې زه پیغمبر یم د هغه خلاف جنگ د هغه سره پرځول نو دا ما تاسو ته ووایي درې کسه یو مسلمه و یو ښځه وه شجاح نومې او یو بل اسود دې درېو د رسول الله په زمانه کې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او والې خوړلي وو اوس په 1901 کې دا سره 2000 نو چې 1901 ته منفي کړو 100 کالونه زیات شو که نه دا غلام احمد قادیانی راغلی و او چې زه پیغمبر یم دا عطاالله شاه بخاري اوس دا موږ ته چې کړو یو مولانا مودودي یو عطاالله شاه بخاري یو انور شاه کشمیري دې دریو کسانو کم چې رول ادا کړو نو عطاالله شاه بخاري ورته وی لکه ستانه خو غلام احمد نوم دی غلام احمد نو پیغمبر خو غلام نه نو ته ګوره د هغې بکواس ته هغه وی زما نوم مور پلار احمد یې خیو خو کلیوالو پکې دا غلام میلاو کړی دی نو عطاالله شاه بخاري حاضر جواب و هغه وی زه درته بله خبره کوم زما مور نوم زما الله یې خیو دا عطا پکې کلیوالو میلاو کړی دی چې زه الله شم ته ما نه پیغمبر کړی دا د هغه اندازو او بل طرف ته انور شاه کشمیري ناجوړه دی په دې بهاولپور خو پیژنئ که نه بهاولپور په های کورټ کې پای کې قادیانان راغلي ډېر په زور کې دي وایي موږ داسې د مسلمانانو فرقه یو لکه څنګه چې شافیان دي څنګه چې حنبلیان دي څنګه چې شیعهګان دي موږ کافر نه یو موږ مسلمانان یو دلیل به ورکوي انور شاه کشمیري رحمت الله علیه بیمار دی وایي چې وینه پرې ماته شوې وه وی مولان پسې راله ورته وایي چې ډېر بد بدن خطي یو هغه وایي چې بس زه سره پاسمه خدای به خیر کړي وینه ودرېده عدالت ته چې لاړ قادیانی وکیل ورته وایي مولوي صاحب دلیل سے بات کرو ناغوتوی نہیں یہ ابھی میں تمہید بول رہا ہوں دلیل سے بات کروں گا تو آپ کے کمرے میں جگہ نہیں رہ جائے گا عدالت میں او بیا غج دلائل شروع کړل وی چې 15 غنټې دلایل ورکړل 244 کتابونه 244 کتابونه په یادو دغه ورکړه حواله چې دا کتاب په دې ګواله چې بل پیغمبر نشته دا نشته دا 244 وی ججانو د خپل قلمونه داسې کړل چې موږ د قرآن حافظ لیدلی خو موږ د کتابونو حافظ لا نه لیدلی دا خو عجیبه انسان دی نو په موږ نو بیا مولانا مودودي ته چې پته ولګېده هغه چې کله پمپلیټ ولیکو هغه پمپلیټ دومره زورورو چې په ایوب خان دې څه چل وشو او ایوب خان دې هغه له د 500 سزا ورکړه او بیا مولانا مودودي له خدای دومره توفیق ورکو چې هغه ته وی که ته معافي وغواړې موږ به دې معاف کو هغه وی معافی تمہیں نہیں مانگتا موت کے فیصلے رب الله سره تاسو وایي آسمان پر ہوتے ہیں او یقینا هغه چې وی بوته هغه بل ملګری وی چې ما پسې پډرق ډرق جړل او هغه چې هلته لاړ هلته ډوده شو خرړاری که هغه سړی زه تاریان شوم او بیا ټولې دنیا نه مسلم لیډران چې وو هغې اپیل وکړو او د مولانا مودودي هغه سزا یې په دغه کې بدل کړه او زمونږ په دې ورځو کې مړ شو اوس وفات شو په 79 کې موږ یې جنازه وکړه چې خدای پاک بچ کاو او بیا د دې کم ختم نبوت چې و پاکستان کې شو زما ملګری و زه په MBBS کې وم ناسا په اطلاع رااله چې د نشتر میډیکل کالج هلکان راغلي وو او په هغې باندې په ربوه کې حمله شوې ده او ما خدا اورېدو خبرې وه بیا موږ جلوسونه مولسونه شروع کړل او بیا خدای پاک توفیق ورکړو بوټوله د خدای د دې اجر ورکړي چې دا دسخط یې کړی هغه وی چې دا دسخط چې زه کومه دا د خپل مرګ باندې دسخط کومه ځکه چیف اف سټاف چې و د دغه د څه ورته وایي د هوایي جهازونو والا ته څه وایي ایر مارشل چې و هغه ایر مارشل چې و هغه هم قادیانی و دا ټول ته چاپېره و
چې یو سړی دومره نری خو بوټوه دسخط وکړو او هغه چې وشوه د هغې په پیدا دا وشوه چې نن ما ته وایي چې قادیانان کافر دي او هغې ته چې کوم سزا میلاو شوې وه موږ سټوډنټانو غویمه جوړه شوه زموږ یو ټیچره وه چا وي چې دا هم قادیانۍ ده هغې زما نه بلډ اخیستو دې ځای نه نو چې کله یې بلډ اخیستو نو هغې وې بسم الله الرحمن الرحیم بیا غیب شوې چې دا قادیانۍ وه بیا ټول وتښتېدل هغه هلکان موږ خو لیدلي نه وو خو اورېدلي مو اوس لږې ورځې مخکې زموږ په دغه کې په اسلام آباد کې یا په لاهور کې میټینګ و د ډاکټرانو نو یو ډاکټر یې پاساو وی چې دا هغه بوډاو زمانه بیا زیات بوډاو وی چې دا هغه ډاکټر صاحب دی چې د په قیادت کې د نشتر میډیکل کالج هغه الیکشن ګټلی و غالبا او دا هغه ډاکټر صاحب دی چې دی په ربوه کې د ملګري وښلي او دا هغه ډاکټر صاحب دی چې دی بچ شوی دی د هغو نه او اوس تر اوسه پورې لا ژوندی دی نو الحمدلله چې دا کریډیټ هم ډاکټرانو ته لاړ دا کریډیټ د جمعیت کسانو ته لاړ او د هغې د قربانۍ د وجې نه د دې وجې نه موږ اوس په دې باندې کمپرومایز ته به تیار نه یو چېرته چې څوک وایي چې د بل پیغمبر د راتلو چانس شته موږ د 1200 صحابو قرباني ورکړې ده نو په دې باندې موږ څنګه دغه کولی شو کمپرومایز کولی شو نو کم خلق چې هغه ډېر غټ سړی لکه زمونږ مخکې عدالت کې چې هغې سړي خبره کړې وه چې دې ته د خپل دغه اجازت دی د خپل تبلیغ اجازت دی ما وی چېرې دی به د قیامت په ورځ په حوض کوثر د رسول الله سره څنګه میلاویږي خو الله دې ورته توبې توفیق ورکړي شاید چې هغه واپس شو او خپله خبره پرېښوده خو به حیثیت مسلمان به حیثیت اسلامي جمعیت طلبه د ارکان د کارکنان دا زموږ فرض دی چې موږ د په دې فلسفه پوهېږو چې هغه خاتم النبیین رسول الله وایي زه خاتم النبیین یم الله وایي دا خاتم النبیین دی زموږ امام ابو حنیفه وایي چې چا ووې نو هغه د شړق ایستل غواړي نو موږ دې باندې به چېرته کمپرومایز ونه کړو ځکه چې موږ کې روح دی تن بے روح سے بیزار ہے حق خدای زندہ زندوں کا خدا ہے اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین